سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ګلا په خپل آخري حج کې په میدان عرفات کې موجود او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک خلبانه دا مبارک آیت جاری و چې الیوم اکملت لکم دینکم نن مستاسو دین مکمل کو نو په دغه ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رخصتینا دا درې میاشتې وړاندې الله رب العالمین د دین د تکمیل خبر وکړه چې دین مکمل شوی دی لہذا زمنګا دا کم دین دی چې کم دین تمنګ اسلام وایو قران کې الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام د دې په اړه کې زمنګ شرح صدر دی او موږ لا یقین کول پکار دی اعتقاد ساتل پکار دی چې زمنګ دین مکمل دی یعنی دا سه نوی س قانون سازی ته ضرورت نشته چې نوی قواعد او یا قوانین جوړ کو چې باغې باندې موږ د خپل ژوند دیر کو ځکه چې د ژوند د تیرولو د لپاره څومره قوانین او څومره قواعد او څومره ضوابط پکارو نو هغه الله بیان کړی دي د رسول الله په مبارک خلا باندې قرآنی کریم دستور دی القرآن دستورنا قرآن زمونږ دستور دی آئین دی او ظاهر خبره ده چې د آئین د دفعات او بیا وضاحت کیږي نو قرآن آئین دی او دستور دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په ذریعہ باندې د سنت په ذریعہ باندې د دې دستور او د دې آئین داغه تشریح وکړه ظاهر خبر دی یو آئین چې تشریح نشي نو خلک پې نه پوهیږي دا قرآن مکمل دین مکمل شریعت مکمل دی او شریعت او قرآن او حدیث او دین زمنګ د ژوند په هر شعبه کې موږ ته راهنمایي راکړي هر شعبه کې راهنمایي راکړي دا زمونږ د ژوند چې هر یو میدان دی که باغی کې موږ ونخلو نو دا غي راهنمایي به موږ له الله او رسول راکړي ځکه چې الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام د دین معنا د ژوند د تیرولو طریقه یقینا د ژوند د تیرولو طریقه د الله په نس اسلام دی اوس د ژوند د تیرولو خو مختلفې طریقې دي یو زمونږ د اسلام د ژوند د تیرولو طریقه ده کمونیزم ولاوي چې زمنګ سره یو بهترین سیستم دی یو اکنامک سیستم دی زمنګ سره معاشي نظام دی را سره په دې باندې به دنیا چلو او کیپټالیزم ولاوي چې زمنګ سره یو نظام دی او نن سبا په عالمی دنیا کې د کمونیزم او د کیپټالیزم جنگ روان دی امریکا د فرانس دی هغوی کیپټالیزم طرف ته تللی دي روس دی او یا چین دی او دا ملکونه کمونیزم طرف ته تللی دي وایي چې په دې طریقه باندې موږ دنیا چلو او دا غوی مقابله ده او دا د کمونیزم او د کیپټالیزم دا جنگ دا دومره لري لاړو دومره پیک او عروج ته ورسېدو چې زمونږ عام مسلمانانو ته دا پته نشته چې لا زمونږ سره نظام شته زه اکثر وایم په دې کلاسونو کې کنه چې که زمونږ د مسلمانانو د اکنامکس او د معاشي نظام او د معیشت یو سپیشلیست او ماهر کله په دې نظامونو باندې په معاشي نظامونو باندې خبره کوي نو هغه تر کمونیزم او د کیپټالیزم داغه میرټس او ډی میرټس ټول ته معلوم دي چې دا خواله دی او دا بدواله دی پکې
وکم چې د اسلام په باره کې نو بس ویره بس اسلام بهترین نظام دی، بس دا قرآن کې راغلی دی، اوس دې نو دا معلوم نه دی. حال کې تاسو کو بده خبره نزان خبر کو چې کوم کتابونه په دې معاشي نظامونو باندې لیکل شوی دي، په کمونیزم باندې، په کیپټالیزم باندې، په اسلامیک اکنامک سیستم باندې، اسلامی اقتصادي نظام باندې. مسلمانانو نو انګريزانو چې کوم کتابونه لیکل دي د کیپټالیزم او د کمونیزم میرټس او ډی میرټس ادوانه لیکل دي، مطلب دا به کې اچایي دا به کې برایي دي. وکله چې دغه غیر مسلمو د اسلام په اقتصادي نظام باندې لیکل کړي صرف میرټس دا غي ذکر کړي، ډی میرټس دا غي نشته، مطلب دی کې بدی اړشته نه سره او که چاته معلومه پیشتی کیدا. یعنی انګریزان هم دا خبره مني، دا کیپټالیست او دا کمونیست دیم دا خبره مني چې د اسلام په اقتصادي نظام کې او د اسلام په معاشي نظام کې پدې کې اړو برایي شته نو او د دې څوک اکسپټ کول او د دې قبولوالي ته څوک نه دي تیار چې دا موږ قبول کړو. ولی ځکه مسلمان نه ځان نه خبره وکړه. او خو چې اسلام دی ته چې بس جمعې مونځ لراله لیو، د اختر مونځ دی وکړو او بل لار چې بس مړی وشو خیرات دی پسې وکړو، بس دغه به نو تسبیح اړول او جمعه ته خیخ پنه نه باسل او بار چې زیګه سخپه بهر ایستل، بس دا بدی نه نجد نه دا. دا کوم کائنات چې چا جوړ کړی دی دا ټول کائنات، او کائنات یوازې ځمکې ته نه وي، یوازې اسمان ته نه وي، یوازې نور ته نه وي، یوازې سپوږمۍ ستورو ته نه وي، دا خو صرف موږ ته په نظر باندې راځي. کائنات د دې نه په لکونو په اربونو ګونه غټ دی. دا ټول کائنات چې کله الله پیدا کو دې خالق الله رب العالمین دی. نو اوس د دې کائنات د پاره د الله یو نظام راولېږو، هغه نظام اسلام دی او دین دی. نو ظاهر خبر دی چې دا نظام به ټیک ټاک نظامي، موږ مسلمانان دا غي نه یو خبر. ان الدین عند الله الاسلام، ژوند تیرولو طریقه کدا زمنګ معاشي ژوند دی په دې کې موږ د اسلام نه راهنمایي الو، کدا زمنګ د کور ژوند دی نو پاره کې د اسلام مطابق ژوند تیرول او تعلیمات او هدایات قرآن او حدیث کې موجود دي. کدا زمنګ اجتماعي ژوند دی نو دا غي د پاره اصول او قواعد او د اسلام مقرر کړی دي. د سیرت النبی د میاشتا د ربیع الاول او د ربیع الاول په دې میاش کې قسمه قسم پروګرامات د سیرت په نوم باندې جلسې، د سیرت په نوم باندې کانفرنسونه، عید میلاد النبی، دا پروګرامات په دې کې کیږي صرف او صرف دا وشي چې بس د سیرت په عنوان باندې ناتخوانی وشي او چرته به کې سیرت کمپټیشن وشي او خبره ختم شولا، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدح وشي او د نبی علیہ السلام صفاتونه به کې وشي. عجیب کار دی، عجیب کارو چې دا پیغمبر د کوم مقصد د پاره راغلی او هغه مقصد په یو ځای کې نه بیانېږي. تاسو یقین وکړئ کنه لکه زه به د خپل علاقه او د خپل وطن والما زمونږه دا زلبار ربیع الاول سرکاري تر باندې خلکو مناو که تاسو به ځای په ځای د تصویران لیدلی، ځای په ځای د ساين بورډونه جوړ شوي دي، یعنی سرکاري چټي او په بار ربیع الاول باندې د هرې ضلع کم ډي سي دی او د هرې صوبې چې کوم وزیر اعلی دی او د ملک وزیر اعظم او صدر هغوی په خپل خپل ایوانونو کې او په خپل خپل حالونو کې د عید میلاد النبی په نوم باندې پروګرامات وکړل. د عید میلاد النبی په نوم باندې هغوی پروګرامات وکړل. څه پروګراماتو؟ نو ابل ورځم دلته پروګرام د ډي سي په جرګه کې شوی دی کنه تیمرګری او د دیرلور د جرګه حال کې پروګرام وشو، نو ناتخوانی پکې وشولا، تلاوت مقابله پکې وشولا، او بس بیا ډي سي صاحب خبرې وکړلې او بیا پکې څوک سیاسي نمائنده راغلی هغه پکې خبرې وکړلې او پروګرام ختم شو. او دا پسونو خلک یوازې دا یو مثال وایو، داسې په سوات کې شوی دی، داسې په باجوړ کې شوی دی، داسې په پنجاب کې شوی دی، داسې په سند کې شوی دی، داسې په پنجاب کې او بلوچستان کې او په ټوله دنیا کې د سیرت په نوم باندې پروګرامات وشول. خدا څومره خلک چې دې پروګرام راغلی او آیا دا په دې خبره باندې پوه شول چې دا پیغمبر د څه دپاره راغلی او د دې پیغمبر د رالیږلو څه مقصد و؟ په دې خبره څوک پوه نه شول. دا څنګه د سیرت پیغام؟ دا د سوچ خبره زه کوم، دا د سوچ خبره ده، د فکر خبره ده چې کم از کم د عوام خو په دې باندې پوه شي کنه چې دا پیغمبر دا تعلیمات چې 1400 کال وشولو دا تعلیمات ژوندي دي، نو په کار نه و چې د دې مطابق نظام زندگی جوړه شوی وي. دا 50 اسلامي ملکونه دي، 57 اسلامي ملکونه، بلکې په بعضی ملکونو کې د عید میلاد النبی پروګرامات چې کوم شوي دي، د عید میلاد النبی پروګرامات نو پاغي کې د زرګونو نو د لکونو په تعداد پکې بعضی جلسو کې خلک شریک شوي دي. ابلو د ویډیو په سوشل میډیا باندې وا چې ډرون کیمرا ګرځي هغه سر نه معلومیږي، دومره لوی جلسه ده د لکونو په تعداد کې خلک په هر ملک کې. لیکن بس ناتخوانی وشي، الوا خوړلې شي، دا مدني حلوا ده او دا مدني زلوبۍ دي او دا مدني کیر دی
او دا مدني پلان دی او بس په دې نوم باندې خلک راغون شي او بس د هغې نه پس الوام وخوري او پروګرام وشي او د رسول الله د زلفو او د سترګو صفتونه وشي او خبره ایسته ختمه شي. نه چې داسې نه ده. دې مثال داسې دی که نه، داسې مثال در کومه لکه یو سړی دی او هغه ډاکټر له لاړ شي. ډاکټر کله چې د ټوله کهاني هغه ځان سنوټ کي ورته وایي چې صاحب داسې وکړه، یو څو ټسټونه وکړه، دا پلانې ټسټ وکړه او بیا به راشي، بیا به زه تا ته دوايي لیکم، ایکس رې به وکړې یا ایم آر آی وکړه، سی ټي سکین وکړه، پلانې دا ټسټونه مسټونه وکړه. راشي نو هغه لاړ شي، سی ټي سکین هم وکړي، ایم آر آی وکړي او ټسټونه هم وکړي. ډاکټر دغه ټول مرض تشخیص وکړي، هغه بیماري ډایګنوز شي چې په دې سړي ته دا مسله ده. نو هغه هوښیار ډاکټر بیا ولیکي چې دته دا مسله ده، دته دا دوايي خوړل پکار دي، سهار ماښام دا به دا خوري، دا به دا خوري. په دې چټ ورته داسې دوايي ولیکي، ولال شاه او دا د فارمیسۍ نه او یا د میډیکل سټور نه راواله او دا استعمال کو پرهیز سره وکړه. دا به کله ښه کېږي؟ دا به هله ښه کېږي چې دا دوايي راوالي او بیا ټیک ټاک د دې ډاکټر د اډوایس او د هغه د هدایت مطابق استعمال کړي، نو دا به ښه شي. او که دا مریض لاړو او دغه چیټ راغستی دی او کور ته وړي او جومات کې ناست دی، 5 وخته لمانځه نه پسې وایي چې دا دوايي پیراسټامول به راوالي او دا پکې پین کیلر دی او دا پکې انټي بایوټیک دی، دا پکې دا دی، دا سهار ماښام وایي. په دې ویل باندې به دا ټیک شي؟ نه ټیکېږي په دې باندې. یا د دې دغه نه ښه مزیدار تعویض جوړ کړي، ځان له مزیدار تعویض جوړ کړي دا چیټ، یا د ایکس رې مزیدار راماته کړي، د ټسټونو چې دا کوم ریپورټ ورکړی د هغې نه ښایسته غوندې تعویض جوړ کړي او غاړې ته یې واچي، دا به ټیک شي؟ نه جنا نه ټیکېږي. زمونږ عجیب خونې د مسلمانانو سوچ دی. الله رب العالمین فرمایي ای مسلمانانو سود مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة، ای مسلمانانو سود پرېږدوئ. نو اوس مسلمانانو له پکار دا دی چې سود پرېږدي، د سود نظام ختم کړي، د اسلام نظام نافذ کړي. هغه دا تعویض مزیدار ولیکو، په کاغذ کې بند کو، موچي ته و چې دا رله په شنه سرمن کې وګنډه، یا رله په توره سرمن کې وګنډه، یا رله په سره سرمن کې وګنډه او بیا مې غاړې ته واچو چې دا مې د ثواب دپاره تعویض اچولی دی. د دې تعویض باندې به څه فایده وي؟ دا خبرې چې موږ کوو خلک وایي دا دم تعویض خلاف دی او دا پلان دی او پلان دی. دم تعویض به خلاف نه وي، دم تعویض چې د اسلام مطابق هو ټیک د خدا خو الله ردې دپاره ویلو چې په دې عمل وکړه. یا الله تعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے مسلمانانو تاسو مانځه ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یئ، حتی تعلموا ما تقولون، حتی چې سوای په دې خو پوه شئ که نه. نو چې کله په نشه کې نو مونځ له مه راځه، مطلب دا چې کله مونځ کې نشه مه کوه بیا د نه مونځ پاتې شي، دا یې مطلب دی. او ته راولګي او ته یې مولي صاحب له لاړ شي چېرې جي زما دا بچی چې دی نو دا نسوار کوي، دا بچی مې آیس کوي، دې له څه دم تعویض وکړه. نو مولي صاحب وایي بلکل ما څه خو د هر مرض علاج موجود دی، راځه زه به تا له تعویض وکړم، 5000 روپۍ د تعویض ریټ دی وراکړله. نو هغه ولله ښه ښایسته ولیکي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے مسلمانانو د نشې په حالت کې مانځله مه راځئ دا والا، او د شړشمو په تیلو باندې به یې غوړ کړي چې حروف ترې نه ورانېږي او بیا به یې په شنه سرمن کې بند کړي، غاړې ته به یې واچئ. نو څه په دې کاغذ کې لیکلي وو د نشې په حالت کې مانځله مه ځه، او دغه صیب چې تا له تعویض کړی دی نسوار یې په دې جیب کې اچولی دی، سګرټ په دې جیب کې دی، مانځله روان دی. دې څه مطلب شو؟ موږ دغه دین دې ته وایو. دا قرآن کریم دا د ژوند دستور دی. الله وایي د دې مطابق ژوند تېر کوئ، تاسو دې مطابق ژوند تېر کوئ. نن سبا یعنې بله زما له څوک راغی ما ته وایي چې جي زما دې بچي له څه تعویض وکړه، سبق نه وایي. ما سبق خو زموږ بچي هم نه وایي، نو ده له موږ تعویضونه نه شو کولی، ستا دې له به څنګه وکړو؟ دا نن سبا یاره چې زما دې بچي له لږ تعویض وکړه، ولې وران ګرځي، وران چې ګرځي نو دا څپېړه د 1900 یو څو څپېړې وه چې دا سمېږي که نه سمېږي؟ دا په څپېړه باندې سمېږي، موږ په تعویض باندې سمو. دا په نصیحت باندې سمېږي، موږ ورته کنځلې کوو. دا په تعلیم باندې سمېږي، موږ ورته ګانې بجانې ښایو. دا په څه باندې سمېږي؟ د هغې دپاره خو الله او رسول څه طریقې ښودلې دي که نه. په دې وجه باندې موږ وایو چې قرآن دا زموږ دستوري حیات دی. دا دین دا د ژوند د تېرولو دپاره الله قانون سازي کړې ده. د کائنات خالق دا کتاب را لېږلی دی، دا کتاب د الله کتاب دی، په دې کې څه کمی نشته. دا مسلسل خلق لګیا دی او دا قانون سازي ده او دا قانون سازي ده. دا نن سبا یو بل قانون سازي زمونږ په دې لګیا د سپریم کورټ کې قانون سازي کی آئینی ترامیم کیږي. نو آئینی ترامیم د څه دپاره کیږي؟ آئینی ترامیم د دې دپاره کیږي چې یو وایي زه به د خپلې خوښې مطابق جج راولم، بل وایي زه به د خپلې خوښې مطابق جج راولم. دقه باندې جګړه ده.
جګړه په څه باندې ده؟ په دې ده چې زه د خپلې خوښې مطابق جج راولم نو سبا به زما غلا له تحفظ راکړي، یا بل وایي نه زما د خوښې مطابق جج راوله چې سبا ما له تحفظ راکړي. دغه آئیني ترامیم دي، د لپاره آئین موږ تباہ برباد. اوس ګورو چې په کوم طرف سملي، یو طرف ته به سملي. که دا ډله غالبه شوله نو د دوی د جج په باره کې فیصله وشي، او که دا ډله غالبه شوله د دوی د جج په باره کې فیصله وشي. ما ته به څه فایدې؟ ما ته هېڅ فایده نشته. زنده باد مرداباد دا نارې به وهو موږ، زنده باد او مرداباد. هېڅ فایده به کې ما ته نشته دی. سمه خبره هغې ملولي صاحب کړې وه که نه ویل؟ بس ویل دا پته راته نشته دی چې پاکستان عوام ته پکې پیدا شته او که نشته، خو د پاکستان پکې پیدا ده. دا څنګه پیدا ده چې پاکستان عوامو ته پیدا نشته او پاکستان ته پکې پیدا ده؟ مطلب د خبرې مې دا دی چې دا کوم آئینونه چې دي نو دا بدلیږي را بدلیږي. قرآن چې دی دا نه بدلیږي، په دې کې څوک ترمیم نشي کولی. دا د پاکستان آئین په 73 کې جوړ شوی دی او دا پکې څومره ترامیم وشو، د 100 نه زیات شو. اسلام 1400 سال پهلے چې کوم دستور راغلی و په دې کې یو ترمیم هم نشي کېدی، یو آئینی ترمیم په دې کې نه کېږي. داسې نظام دی، داسې کمپلیټ سسټم دی. د دې خبرې ضرورت دی، د دې خبرې ضرورت دی چې موږ په دې دستور باندې ځان پوهېږو. بدقسمتي دا ده چې موږ قرآن کریم بس صرف پرېښود دې مولیانو ته چې بس دا د مولیانو کار دی. حقیقت دا دی چې مولیان هم پې ټول ځان نه پوهېږي. بس زموږ خو یو درس نظامي نظام دی، اته کله تېر کړو بس تاله سند میلاو شو، ته عالم شې پټکی دې په سر کو او ستا نه عالم جوړ شو. نه جي نه، په اته کاله کې څوک ملا کېږي نه. ښه په دې خبره ځان پوهېږي. په دې اته کاله کې عام خلک وایي چې بس دا عالم شو. دا اته کالو نه پس موږ د طالبانو له فضلاو له یو سرټیفیکیټ ورکو. نو عام خلک وایي دی ولا وایي د علم سند ورکو، دا اوس عالم شو. نه جي عالم نه شو. د دې مطلب دا دی چې دې الګ زمونږ سره اته کاله سبق وایو، موږ ول د اته کاله سرټیفیکیټ ورکو چې د زمونږ سره احادیث وویلو، دا سند دی. د زمونږ سره قرآن وایو. اوس بس کوي دا قرآن او حدیث چې پاته کاله کې زده کړل په دې باندې بزان پوهېږي او عوام به پې پوهېږي. نو دې ته الله بیا علم او بیا دې عالم جوړ شي. بدقسمتي امداد من په قرآن څوک ځان نه پوهېږو. المیه د ډېر لوی المیه ده. ټول کال تیر شي او درسونو د څوک نه کینی، بلکې بیا د رمضان او د شعبان په دې میاشت کې په دې کې لا علما کرام د درسونو زیات کی. ماسپخین نه ماښام پورې او د سهار نه ماسپخین پورې بعضې علما کرام الله له طاقت ورکړ ټوله ورځ لګي درسونه کې قرآن وایي. اته او 9 غنټې قرآن وایي. تاسو یقین وکړئ په جومات کې به څوک دغه 2-3 کسان پکې ناست هم طالبان. تاسو ګورئ که نه په دې رمضان کې طالبان داسې روان دي چېرته ځي چې پلاني ځای کې دوره تفسیر دی هلته ځما. څوک داسې روان دي، څوک داسې روان دي. خو ما د کالج هلک ونه لیدو چې هغه دوره تفسیر دپاره بیګ په غاړه اچولی دی چې زم دوره تفسیر له ځمه. تاسو ولیدل چېرته؟ د یونیورسټۍ هلک مې ونه لیدو چې هغه هم بیګ غاړې ته اچولی دی چې یاره پلاني ځای کې قرآن ویلی کېږي چې هلته لاړ شم قرآن یې زده کړمه. د کالجونو د یونیورسټو د سکولونو هلکان هغه دوره تفسیر نه کوي یا قرآن نه یادوي. چې نه یادوي مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې نن سبا تاسو وګورئ د خپلو کالجونو د یونیورسټو د هغې حال وګورئ تاسو. ما ویل زه به خطبه هم په دې باندې کومه. بله ورځې د پېښور د یونیورسټۍ نه د اسلامي جمعیت طلبه چې کوم ناظم صاحب دی هغه یو میډیا ته څه خبرې اترې کړي دي، د سوشل میډیا باندې ډېر وایرل دي. ناملګرو ما ته هم د هغې ویډیوز راولېږل، د هغې تفصیلات یې راولېږل چې په دې باندې تاسو هم د عوامو ته خبره وکئ. دا د تیمرګرې خلک دی، دا د دیر خلک دی، دا د سوات دی، دا د باجوړ دی، دا د بونیر دی، دا د اپر دیر دی، چترال دی. خپل بچي لیږلي دي پېښور یونیورسټۍ ته، اسلامي کالج ته لیږلي دي، اګریکلچر ته لیږلي دي، لاهور ته لیږلي دي، قائد اعظم ته لیږلي دي. په دې یونیورسټو کې زموږ دا بچي سبق وایي. وایي د عوام پوه کړي چې ستاسو د بچي دلته څنګه سبق وایي. نو زه په هغې تاسو نن پوه کوم چې څنګه سبق وایي. هغه د اسلامي جمعیت طلبه هلکانو هغوی به عقیده د میډیا مخې ته بعضې خبرې پټي نو سړی نشي کولی. ما ته هغه تېره جمعه دا مواد رالېږلي ما زه پرې ځان اول پوه کوم. زه داسې جذباتو کې خبره نه کوم. زه چې سم ځان پوه کړم په خبره باندې د هغې نه پس بیا زه په هغې باندې خبره کوم. نو ځان مې پرې پوه کړو. 2-3 کسانو سره مې رابطې وکړلې. هغوی وایي چې د پېښور یونیورسټۍ صورتحال دا دی چې دا یو ریچ یونیورسټي ده او مدر یونیورسټي ده، د ټولو یونیورسټیانو مور ده. نن 45 کاله مخکې په دې صوبه کې هم دغه یوه یونیورسټي وه. تاسو ته پته شته دی په هغې کالجونو کې په دغه یونیورسټیانو کې دننه په هاسټلو کې د شراب بوتلې برآمد شولې. شراب بوتلې کل کر شراب څکې کېږي په دې کې. یعنې ډېر ګناهونه دي که نه ډېر ګناهونه. بس قرآن کریم کې راغلی چې ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله به ټول ګناهونه معاف کړي. خو د شرابو په باره کې او د ریخمو په باره کې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربه فی الاخره. چا چې په دنیا کې شراب وڅکل دا به په آخرت کې په جنت کې به نه څکي. اگر که جنت ته لاړ شي بیا هم شراب په دې باندې الله حرام کړي دي.
څوک د ریخمو جامې استعمال کی نارینه ول حرام دي. چا چې په دنیا کې د ریخمو جامې استعمال کړلې، داغي بستری استعمال کړلې، داغي رومیالونه استعمال کړل، داغي بیډشیټ استعمال کړلې، په کرسو په سوپو باندې کې ناستو، نبی علیہ السلام فرمایي په جنت کې بدا د ریخمو لباس الله تعالی نه ورکړي. ان شرابونه خو زمونږ داسې نفرت دی، مونږ الله دې په مونږ باندې لیدې کوي. امنو نن زما اوس ته بچی ته دی یو سیمستر فیس څومره دی؟ 70,000 او 80,000 او 90,000 د یو سیمستر فیس دی. او دا ماشوم چې کله بیا ستانه د سیمستر نه علاوه چې دا د میس په د څومره خرچه راځي، 60,000 او 80,000 د میس خرچه ده. د دې نه علاوه چې دغه جیب خرچ ته پاکټ منی د غزان لزر ده. د ترانسپورت خرچه په یو بچی باندې چې سړی کله سبق د پیښور په یونیورسيټي کې وای، په پیښور کې په لاهور کې په وای، نو دا په یو سیمستر دغه 2-3 لک روپۍ خرچه راځي. هغه بچیان په شرابو کې لت پد دی شراب سکي باقاعده الکان ګرځي او په ډسبین کې شراب خو دري، په ډسبین کې چې بده کې خو چرته ډس پروت دی او ګن پکې پروت دی، الکان ورشي داغه نه شراب بوتل لوجت الماری کولاو کې باغ کې د شراب بوتلې پرتی دي، آیس پکې پراته دي، آیس پکې پراته دي، چرسونه خلک سکي. تعلیمي ادارې دا تعلیمي ادارې چې زمنګ والدین خپل بچي تعلیمي ادارو تر دې د پاره لګي چې دی الته کې اخلاق زده کی، دی الته کردار زده کی. او د پلار ارمان دا دی چې ما خو او دی بچو د الکانو تاسو ته مې تاسو ملک په ځان من رحم وکړي، دا آیس کوي او تاسو دا چرسونه کوي او دا سیګریټونه کوي او دا شرابونه کوي. تاسو سوچ وکړئ دا پیسې تا ته کم ځنه ملاويږي. دا ستا پلار دا سعودي عرب ته ځي او 2 کال او 3 کال ورک دی، 2 کال او 3 کال ته پوس دغه چانه وکړي چې کله په ایرپورټ رخصتېږي چې دغه پزړه باندې پراټې پخېږي دغه هم د لاسه، دومره درد دی په هغه باندې. او زما بچی به سبق وایي په ما د سخت تیر شي. او التر کپیلانو سوالونه، التر د سفارتخانو دا چکرې، دا خو د ټولو مسافرو ته معلوم دي کنه. مسافرو نه تاسو کې تاسو چې الته کې څومره په تکلیف باندې ژوند تیریږي، څومره په تکلیف باندې. او بیا زمونږ پښتانه خو الله سم سخت پیدا کړی دی، او الته چې ټول لګران کار دی پښتانه کوي، غټ غټ بلډینګونو تعلقان په راو غورځي، درز راو غورځي لاش راغسته په تابوت کې پیښور په ایرپورټ کې ودا امبولانس ولاړی لاش دی. ولی چې الته د بلډینګ نه خطر غورځیدلې دی، په بچی باندې سبق وای او د بچی سره د حال دا هغه شرابونه سکي، هغه آیس کی، هغه چرس سکي، هغه مخلوط مجلسونو کې ګډیږي، هغه سبق نه وای لو پر دی. بچو تاسو هم دا سوچ کوئ چې ستاسو پلار به څومره لوی ارمانی چې د ورځ براشي زما دا بچي به MBBS ډیګري به والی ډاکټر بشي، دا به DBS ډیګري والی، دا به MS والی، دا به PhD وکي، دا به سبا پروفیسور شي، دا به سبا ډاکټر شي، دا به انجینیر شي. د پلار ارمان دی. او بچیانو زر ته دا وي خاص کر دي نوجوانان ته مکله کله داسې وشي چې پلار وای زمانو ورس نه کیږي بچیا د سبق پرې دوا، نو مور ته زبده سي وکم زبده خپل سره ولا خرڅ کما. ما ته بشمار مېندې معلومه دي خپل بچو له خپل د غوګونو والي خرڅ کړي، خپل پوزي میخه کې ولا خرڅ کړي، الله سو بغړي ولا خرڅ کړي دي، خپل نیکلس جمره ولا خرڅ کړي دي. زما بچي به سبق وای او هغه سره چې دا مور او دا خزه دا سره بنیادی تر باندې دا خزه د خاون په دې پوهځ کې پیزوان ونی اچي چې دا خاون سبا زمانه اخو دې خو نشي کتلاق ملک راکې زبد رسول مطالبه کوم زما جون بخي هغه پړې دا د خاون د مرینه وشو کوي او ستا په غاړه کې دروازه دا بچي به مال سبا سبق وي او دا بچي په یونیورسيټانو کې آیس کی. لہذا نوجوانانو زما د نصیحت دا ده چې لک په دې مور او پلار باندې رحم وکړئ. ستا د مور او پلار دا جون څنګه تیر کړی دی؟ دا مور او پلار ژوند د دې د پاره درې زدي وچو خرم خو چې زما بچي غوړه وخري د دې د پاره ژوند تیرې کنه په ما د سخت شي خو چې زما په بچي باندې راته زدي په پردي فیکټري کې او په پردي اجره کې او د چا په سکول او په کالج کې ټول شپه رون کما ټول شپه دي رون کم پدې کې به خوب بشما زما بچي په آرام باندې خوب دې د پاره کو زو پردي مزدوري کوما او دا پلکونو ما توړونو سټکیو ګنټیانې بلچې بو هما او در خپل چې کوم مالک دی راغی دا سپور استغه بمړما په دې سخت ګرمۍ کې په دې اړو په شګال کې دیاړي بم کوما خو بچی ته چې بچا غوري چې کله د سکول ناراضي نه غوري په سوري باندې څنګه ګرمو ته مزه داسې وته وی کنه خیر دې چې خدا غرمه ختم شي کور درازه او بیا ول د گاډي تنظیم وکي خاص کر دې جنکولا دا جنکې خدا امر پلار د بنگلو په شانی ساتي بنگلو په شانی تاسو یقین وکي دا جنکې چې کله سړی د خپل بچی لګي هاستل ته چې دا BBS وکي دا چرته د BS تعلیم وکي د امر پلار د بنگلو په شانی ساتي چې بالکل چیرته دې ته نقصان نه رسیږي گاډي ولا کوي چې سکول ته ځینو په گاډي کې زی په گاډي کې راځي او دا بچان هم کله کله د مور پلار د عزت سودا وکي نو دې بچانو ته هم د خويندو دې بچانو ته چې تاسو د مور پلار ته سوچ کوئ د مور پلار د عزت سودا چرته ونه کوي دا مور پلار ته چې د کور نه کله سار راوځي ته یقین وکړه چې د ماسپخین ستا کور ته دراتلو پورې ستا د مور
دا پریشان ده، ستا د مور دا دردمند ده، د دې د مور پر زړه باندې غم ده چې زما د بچی به کور ته څنګه راځي. هسې نه په غلط نظر څوک به ته ونه ګوري چېرته، هسې نه څوک د عزت سودا چېرته وکړي او ته خپل عزت سودا کې خپل مور پلار بدنامې. په دې وجه باندې زمونږ د کالجونو د یونیورسټو صورتحال دا دی عزتمندو. تاسو اول ورځ ما په دې باندې په خپل فیسبوک باندې یو پوسټ وکړو، نو ډېرو ملګرو ماته چې مولانا صاحب ته داسې ساده خبرې کې دا څه نوي خبرې خو ویل نه دي. په کالج کې زمونږ څه استادانو ما ورته تاسو خبرې لکه ولولې مې داسې خبر شم چې د پېښور په یونیورسټو کې په مختلفو یونیورسټیانو کې هلکان شراب څکي آیس کی ویل دي کې نوي خبرې سوي دا چې پکې موږ هم هلکان وڅکل شراب. دا سپلای ورته څوک کوي؟ نو دا نوم زه نه شم ویلی اوس په دې سوشل میډیا باندې او دا ستاسو مخې ته څوک یې ورته کوي؟ یعنې دا کومه خبره ده؟ زه خو چې کله یونیورسټۍ ته ننوځم تاسو ملکه یونیورسټۍ ته بغیر اجازت ورشئ، ځه پېښور یونیورسټۍ ته ورشئ، ستا باقاعده کارډ چک کېږي، چک کېږي نه چک کېږي. ما په دې پېښور اسلام ملکه یونیورسټۍ کې امفل کوو، نو په وخت کې زما ویښته لږ غټ غټ وو، ستاسو ته دلته غټ ویښته مې برېښي. نو هلته ما امفل کوو، کلاس کې وم 2-3 کاله وم. خو چې کله موږ د بدو جمعرات په ورځ باندې د یونیورسټۍ ته تللو، نو هغه سیکورټي والا به راغی، موږ به 15 هلکان یو ځای تلو، ما ته یې ویل چې ته خپل کارډ وښایه. روزانه به زمانه تپوس کوو، نور لکان مې نه کتل. ما ورته ویل څه وکړم دا ویښته وخرومه؟ ولې زمانه دا تپوس کوي نورونه کسي چل وکړم؟ مې دا رومیان لرې کړم یا ټوپۍ کوزه کړم؟ ما ته ویل چې قار شم، قار نه شم، خدا لکان ملکان دي زما لکه زما کارت په مخه چکې او د دې نه چکې ولې ځکه زما دا شکل سنت طریقې مطابق جوړ شوی دی، نه تیارېږي. نن زمونږ په معاشره کې اسلام دا بالکل اجنبي شوی دی. اسلام اجنبي دی. څوک چې د اسلام مطابق ژوند تیري هغه ته ژوند تیرول په دې کې ګران دي. و دې یونیورسټۍ ته آیس سپلای کېږي، دې یونیورسټۍ ته د شرابو سپلای کېږي، دې یونیورسټۍ ته د چرسو سپلای کېږي، دې یونیورسټۍ کې دننه هغه څه کېږي چې هغه سړی بار نشي ویلی. او ډېر خطرناکه خبر عزتمندو دا ده چې هغه هلکانو نه ما تپوس وکړو چې هلکان خو څه کې جنکۍ په دې لعنت باندې اخته شوي، جنکۍ آیس استعمالوي، جنکۍ شراب څکي پکې، جنکۍ پکې سګرټ څکي، جنکۍ په دې کې چرس کي. څه صورتحال دی؟ یعنې څه به کوو د دې؟ اخوا تاسو سوچ کړی دی که نه؟ د دې نوجوانانو مستقبل به صحیح. موږ د حکومت سم تعاون کوو. حکومت وایي که نه وایي تاسو د عوامو ته ووایي چې د منشیاتو خلاف اپریشن وکړئ، د خولې په ذریعه باندې، د بیان په ذریعه باندې. موږ به لګیا یو، موږ به د منشیاتو خلاف، د ډرګس خلاف تقاریر کوو، سیمینارې به کوو، موږ به خلک خبرو، موږ به خپل بچیان خبرو، موږ به د خپل طالب العلمان خبرو، موږ به د خپل طالبات خبرو. لیکن چې دا کم مشران دی راغلي سیمینار کې مدعو دي او کم غټ افسران دي په خپله په دې عمل کې دنده کې شریک دي. که د پېښور د یونیورسټۍ او د بل یونیورسټۍ پولیس خپله ذمهداري سر ته ورسوي، نو بیا به یونیورسټۍ د څوک شراب نه نباسي، هلته به څوک چرس نه نباسي، هلته به څوک دا د فحاشۍ عریانۍ اسباب به نه نباسي. په دې وجه باندې زموږ د حکومت نه دا بھرپور مطالبه ده. دا د اسلامي جمعیت طلبه هلکانو چې کوم تحریک شروع کړی دی، دا د یونیورسټو هلکانو طالب العلمانو سټوډنټانو چې کوم تحریک شروع کړی، موږ د دې په شا باندې ولاړ یو. اخلاقي تعاون د دې کوو، او زور زبردستي نه شو کولی، اخلاقي تعاون یې کوو. دا اواز د دې ټیک اواز دی، د دې اواز واورئ تاسو، دې سره کښېنئ، د یونیورسټو انتظامیه مو سره کښېنئ، پولیس او دارنګې کوم چې قانون نافظونکي ادارې دي هغوی ورسره تعاون وکوئ. او تاسو دا سمګلینګونه بند کړئ، حکومت باقاعده په دې کې انوال شي، دا څیزونه ختم کړئ. ورنه زمونږ د بچو مستقبل ګورئ تباو برباد دی، تباو برباد. اخلاقي طور باندې تباه شو، جسمانی طور باندې تباه شو، په نشو تماشو کې اخته شو. یعنې د پاکستان به څه مستقبلي، موږ د بچو به څه مستقبلي؟ په دې بار ملکونو کې مزدوریانې خو هم ګرانې دي، او زمونږ د والدینو چې په دې بار ملکونو کې دا څومره پیسې وګټلې، یا د بچو د تعلیم دپاره ګټلې وې، د بچو د تعلیم دا صورت حال دی. دا ولې ځکه موږ وایو چې بس دم تعویز کوه، نو که داسې سړی وران چې موږ یې بولي صاحب ته دم که ته ولې تعویز وکړو، نو په دم او په تعویز باندې به څنګه دا ټیک شي؟ دم تعویز باندې نه ټیکېږي. ها دې دپاره به بیا کار پکاري. او د والدینو ته مې دا یو درخواست ده چې ستاسو د بچي کله ځي کالجونو ته، یونیورسټو ته، او ستاسو نه د دې قسمه قسم پیسو مطالبه کوي، نو لږ معلومات یې تاسو هم کوئ که نه، لږ معلومات یې کوئ که نه چې دا پیسې په څه کې لګي. د دې سره سره یو بله خبره کوم دی وخت کې د موقع باندې ما ته مناسبه ښکاره شوله، هغه دا ده الله دې تعلیمي ادارې نور هم زیاتې کړي، او کالجونه هم دې الله زیات کړي، او مدرسې هم دې الله زیاتې کړي، ځکه تعلیمي ادارې دي. خو دا تعلیمي ادارې دا د پیسو د ګټلو دپاره نه دي جوړول پکار، بلکې دا د دې دپاره جوړول پکار دي چې په دې کې د انسانیت تربیت وشي. دا زما پیغام دی او دا زه کل کر ویم. هغه څنګه چې شاعر وایي چې شیخ مکتب ہے ایک عمارتگر جس کی صنعت ہے روح انسانی. دا شیخ مکتب چې دی دا استاز، دا زه چې یم دلته ناست یم استاز دی،
دا ډیګري د پیسو د پاره نه ده کړې. شیخ مکتب ہے ایک عمارتګر. د دې مثال د یو مصری د عمارتګر دی، یعنی دا یو انجینیر دی، دا یو کارنده دی او دا به کار سکی جس کی صنعت ہے روح انسانی. دا کار چې دی دا به روح انسانی، دا به د انسان د روح تربیت وکړي. نن د استاد کار دا دی، د کالج د ډایرکټر او د پرنسپل کار بداوی د انسانی روح خدمت وکړي، کریکټر بلډینګ وکړي، کردار سازی وکړي، تعمیری سیرت وکړي. دا هغې دپاره پکار دی چې موږ د اسلامي اقدارو خیال وساتو. او خاص کر دا موږ ته دا په دې ګاونډ کې دا نږدې کمې تعلیمي ادارې دي. که ستاسو خیال یې زه د کالجونو والا زه یو کالج ټارګېټ کوم نه، خو زما په دې زړه کې یو درد دی، نو زه یې د خلکو سجي کوم. هغه صرف وایم که چا پې عمل وکړه الله دې ورڅخه وکړي، او که ویې پرې نه کړو نو موږ به خپله ذمهواري ادا کړو. هغه دا ده چې هر یو کالج داسې کار کړی دی چې یو میل سیکشن دی او بل فیمیل سیکشن دی. هر کالج کې دا کار شوی دی. ظاهر ده موږ مسلمانان یو، موږ وایو چې کوی ایجوکیشن او مخلوط تعلیم ټیک نه دی، نو زموږ د ملګرو په ښه نیت باندې داسې کار وکړو چې یاره دا پکې سیکشن د میل دی، دا پکې د فیمیل سیکشن دی. دا ښه کار کړی دی چې هلکان ځان له سبق وایي، جنۍ ځان له سبق وایي، خو د دې حاضري په یو ټایم باندې ده، د دې چوټي په یو ټایم باندې ده. دا چې کله دا چوټي وشي نو دا ډېر بد حالي. تاسو یقین وکړئ زه کالج چې کله د منزله راځم په 10 منډه کې راتلی شم، خو چې کله په دې بلامبټ کې دا نږدې کالجونو چوټیانې وشي زه نیمه ګنټه په دې کې په ګاډي کې کله ولاړ یم، ټرافیک بني. دا ولې؟ ځکه دغه ځای کې د دې کالج هلکان هم راوځي جنکۍ هم راوځي، او دا دوی بسې جنګېږي په دې لارو کې بل مخامخ ورځي. په دې کې د پرده کوم ځای کې وشوله، نو دا ورته دننه 4 ګنټې سبق ویلی دی، خو چې بار راوتل ماحول غیر اسلامي دی. دا تقریبا نمونه که زه ویم شاید د کالج دا خلک بس بیا جګړه راشي نو مې نه یم د چا، خو زه د دې بلامبټ نه چې کله سړی زموږ د شاټۍ درې ته زیات اجابات ته راځي. په دې نږدې ګاونډ په دې بلامبټ کې دننه 9 کالجونه دي، 9 کالجونه، او خو پکې زموږ ملګري دي لکه پردي خلک نه دی، علاقې خلک دی. خو په هر کالج کې میل سیکشن فیمیل سیکشن، میل کالج او فیمیل کالج، چوټي چې وشي زرګونو په تعداد کې هلکان جنکۍ مخلوط یو مجلس روان دی. د دې سره بد اخلاقیانې زیاتېږي، د دې سره معاشرتي اقدار دا خرابېږي. او د پردې صورتحال خو زموږ دغه صورتحال دی، کم دی پرده په کم ځای کې ده. پرده خو شریف پرده موږ کوم نو په دې وجه باندې ګورئ نوی نسل بد اخلاقي طرف ته لاړو. سټیک هولډرز چې څومره دي د کالجونو، چې څومره مدیران دي، پرنسپلان دي، ډایرکټران دي، هغوی ته مې همدغه درخواست دی چې تاسو هم لږ د دې دپاره څه پلانینګ وکئ چې د نوي نسل تربیت وشي. روحاني تربیت به هم کوو، د منشیاتو د نشو نه به هم ساتو، او دارنګې د کوم مقصد دپاره چې راغلی هغه تعلیم به ورکوو، نو هله به صحیح معاشره جوړېږي. بیا د اسماعیل علیه السلام په شان خلک ورې اوس په دې معاشره کې نه پیدا کېږي، د سلطان صلاح الدین ایوبي په شان خلک نه پیدا کېږي په دې معاشره کې، د محمد بن قاسم په شان خلک نه پیدا کېږي. ولې؟ ځکه چې هغه تعلیم اوس نشته دی. هغه اسماعیل علیه السلام چې کله خپل پلار حلالوي ابراهیم علیه السلام، نو پلار ته یو څو خبرې کړې وې. څه ورته ویلي وردل بابا چې ما کله لالی نو د خپل سترګې دې وتړه، هسې نه چې ته ما ته ګورې نو شاید بچی به حلال نه کړې، سترګې دې وتړه. دویم ویل بل داسې کار وکړه چې ما داسې الټه سمله وه، یعنې پړ مخې مې سمله وه، که ما مخامخ تا لالی نو شاید زما د سترګو نه به تاله حیا درشي، ته به پاستر سمله وه. او دریم نمبر دا چې چوړکۍ سمه تیاره کړه چې یو خرب باندې زما د مرۍ کټ کي، ځکه که ته ما لالی او په دې کې ټایم ولګي نو د الله د حکم په تعمیل کې به ستا نه کوتاهي وشي، الله به درنه خفه شي. ګورې الله به درنه خفه شي. او بله دا ده چې دا جامې د زما نه ساته، ګورې زما په وینو باندې ستا د جامې چې تسري نه شي، ځکه مور به مې ویني، مور به مې ډېره بې صبره شي، هسې نو زما د مور نه الله چېرته خفه نه شي. د مور غم ورسره دی، زوی لالیږي د پلار غم کوي، زوی لالیږي د مور غم کوي، زوی لالیږي د خپل دین غم کوي. دا ولې؟ نو هغه شاعر وایي چې وہ فیضان کرمتا یا مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان کرمتا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی. دا کم کالج کې اسماعیل علیہ السلام سبق ویلی و؟ دا پې د چا نظر و؟ دا د چا نظر و په دې اسماعیل علیہ السلام باندې؟ په کم سکول کالج مدرسه کې سبق ویلی و؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی. دا د فرزندۍ اداب اسماعیل علیہ السلام ته چا ښودلی و؟ دا ورته پلار ښودلی و، په شرعي طریقې ورته ښودلی و. نن هغه پلار هغه انتظام هم نه کوي، وایي کالج سکول مدرسه به وکړي، هغوی خپله ذمهواري نه ادا کوي، بلکې هغه هم دقه شانې د منشیاتو د فحشې عریانۍ اډې جوړې شوي دي. دا موږ ټول یو شان پښتانه یو، یو شان مسلمانان یو، د یو وطن خلک یو. راځئ چې موږ په دې بچو باندې په دې نوي نسل باندې موږ لږ رحم وکړو. او د تنقید په طور دا خبرې ما ونه کړې، دا د اصلاح دپاره کومه چې راځئ چې دا وطن جوړ کړو، موږ دا معاشره موږ جوړ کړو، دا تعلیمي ادارې موږ په تعلیم او په روحانیت باندې آباد کړو. دا زماره د خبرو خلاصه او مقصد و. الله رب العالمین زمونږ په دې وطن باندې رحم وکړي، او الله رب العالمین زمونږ تعلیمي ادارو حفاظت وکړي، زمونږ د بچیانو زمونږ د بچو د الله حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.